أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا ایگریلو زندگی حالی سره متوسی بحث چلیگی اگوی که متوسی دغه حتی ورسدلو چه که یوه ښځه نافرمانی دی نافرمانی ښځې سره سلوک اوس وخت سوی هر ځای کې که مثلا چې وایي څه دا ټوله هر چې کې مثلا ښځې ګرموي ښځو باندې ټوله کیچړ چوي مثلا ټوله ګندونه ښځو باندې هر یو شی ښځو باندې ټوله بمبارۍ ښځو باندې خو سړي ته هم څه دی فضیلت پروردګار اعلان ورکړی دی موږ نه دی ورکړی ویلي څه خپله پروردګار اعلاموي څه الرجال قوامون علی النساء سړی څه دي زیات طاقتور دي زیات مضبوط دي زیات څه دی قوام لري زیات فضیلت لري ښځو باندې بما فضل الله بعضهم علی بعض دې حیثیت سره څه خود پروردګار دا ټولو مخلوقاتو کې ځنه ته ځنه باندې فضیلت ورکړی دی انبیاو کې وکړه تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض څه دغه انبیاو کې ځنه ته پروردګار علمي چې ځنه باندې ما فضیلت ورکړي انبیاو کې ځنه باندې افضل دي مخلوق کې ځنه باندې افضل دي مثلا عمل لحاظ نه وکړي ځنه باندې افضل دي خو مخلوق کې بیا انسانانو کې سړی څه دی پروردګار اعلان زیات افضل کړی دی ښځو باندې هغه چی بما انفقو ټولو نه اول دا څه انفاق څه دی خرچې کوله د سړي کار دی د ښځې کار نه دی ښځې ته حتی موږ ځینې وخت کې مثلا ښځه څه دی هغه ښځې ته څو شیان نه دي په کار اول دا دی چې مثلا ښځې ته نرم مزاج ساتله خندي کوله مثلا څه چوک دروازه ووهي هغې ته نرم انداز کې جواب ورکوله ښځې ته نه دی په کار بلکې په کار دی چې سخت انداز کې سخت مزاج سره جواب ورکړي دروازې والا ته سخت مزاج سره جواب ورکړي صرف سړی دی چې هغه دپاره په کار دی چې نرمې لهجې کې مینې محبت څخه خیلخانې سره پیش شي و به دې کې چوک دروازې ته ویلور د هغه سره پیش سي په کار د مینې محبت سره زندگی ورسره وکړي خندي نه ډکه خولې وي ښځې دپاره خندا یې ښځې دپاره مثلا نرمې لهجې اختیار کولی اسلام اجازت نه ورکوي دویم شی څه دی انفاق خرچې کوله ښځې ته اسلام خرچې اجازت نه ورکوي هغه میړه تباه دی چې هغه ښځه سخي دی ځکه ښځې ته بخیله په کار دی چې میړه کومه مزدوري دی کوم مشقت دی کوم تکلیف دی میړه کومې خویلي دي میړه کومه مسافري دی بهر هغه غریب وخت تېر کړي دغه ځای کې مثال هغه غریب دغې باندې ډډاوي چې زه د پیسې ګټم ما کور کې ښځه شته دی ښځې ته پیسې واستوي و دغه ځای کې خبر نه دی چې مثلا ښځې سخاوت پیسو کې شروع کړی دی مثال پلار خونو ته استوي معمولي غونته کې چوک ځانو ته غریب کې هغه ته پیسې ورکوي یار چا ته پیسې ورکوي وایي میړه مال کې ښځې دپاره حتی کې صدقې اجازت میړه ته نشته دی که نه صدقه حتی نشي ورکولی چې میړه اجازت ته نشته میړه اجازت په کار دی صدقې کوي ته ځکه چې انفاق لیول باندې څه وخت یا خرچې حق څومره سړي ته حاصل دی دومره ښځې ته نه دی اما هغه څه شیانو کې چې میړه ته اجازت شته دی هغوی اجازت شده شیانو کې تصرف کولی شي که اجازت یې ورته نشته دی تصرف ښځه نشي ورکوي کولی و بما انفقو خب و کسی که ځنه شیانو واجینه مثلا مو وویله څه مثلا ښځې میړه منځه دشمني راغلله جنګ و جدال راغللو هغوی کې یو اطاعت و څه مثلا نفرمانبرداري وه خبرې نه منله وه میړه خواهشاتو نه پر کوله هغې کې څه مو ویلي و چې یاره قرآن مجید یو اخري طریقه به دا ښیلي دی چې که مثلا په واز و نصیحت نه شوله په هجرت نه شوله په مسافرۍ نه شوله په ویلې نه شوله هغه نه بعد به پروردګار علمي څه فبعث فیهما حکما من اهله و حکما من اهلها یو کس ټول خنددونه مار خبروي فورا ټول کلی مار خبروي انجمنو ته خبره ما بیاوي مثلا دفاتیرو ته خبره ما بیاوي کچرۍ ته عدالاتو ته خبره ما بیاوي چې کا یو کس اجلکې پلور کړل نه یو کس وړکی پلور کړل نه دا خبر کا واسطه دا دوی دوی خپل مازو کې اصلاح وکي کوشش فقط بوی د بدی ته نه ویلي چې دغه خزو طلاق واجینه دغه معمولی مسلو واجینه خزو خبر واجینه
وجې نه سړی خبر شو خو خندانو عزتونه لوټ شول، ښه خندانونه کچرۍ کې ودرېدل، دفترونو کې ودرېدل، متمخانو کې، دفترو کې، انجمنو کې ودرېدل، ټولو عزتونه چې لوټ شول هغه چی شي وجې نه یوه خبره معمولي غونډه کې 2 کاسونې حل کېږي، هغه خبرې ووتلې مثلا دفترو ته. زه اخري کې دا مثلا عرض کوم ټول ته مثلا څومره مو خبرې د هغه واوري هغوی ته زه دا خواست کوم څه یوه خبره چې مثلا ښځې مېړه مانځه دی په کور د سخر خواښي ته ما وبس که سخر خواښي مانځه دی بیا په کور د تره زمن ته ما وبسه، تره زمن مانځ کې دی بدي ته ما وبسه، بدي کې دی مثلا بیا دفترو ته کچرۍ ته ما وبسه. دغه وجې نه خو خلکو عزتونه لوټ شو. پروردګار ته سوال کوو چې موږ ټول عزت پروردګار برقرار وساتي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.